من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې کوم دی د څلورو میاشتو جماعت کراچۍ نه راغلي بلوچستان او پښتانه دي او دوی سره چې کوم دی کومو خلکو چې په دې چینارو پیروخیلو په دغه کې نغدسې روزه کړې وه د خالي په ورځ باندې به صبحي 9 بجې فضلالله جومات له سره بیشتارې راشئ دی به خبرې وکړم. انشاءالله موږ سره چې چا واده کړې ده اردوسي روزې هغه هلکان چې دي موږ ټول کورو ته نشي ورپسې تللی چې دا فضلالله صاحب جومات ته د هفتې په ورځ راسي هم هغه ځای ځای به بستره واخلي نغد به ځي وروره دغسې روزه ده تېره کړي او که ځي نه هم موږ به دا تبلیغ والا دا 25 شپې واپس بېرته راګرځو په دې کورو باندې واپسي به کوو نور بل شی نسو کوی زموږ له واپسۍ دغه دعوت به دوارګې ورته چلو کوشش ده وکړي همدا خلک د ووځي زما پښتانه وروڼه دغه زموږ به دوی ته خواست دی او زموږ به دوی ته دا دغه دی چې دوی دا د خدای په لار کې راوځي انشاءالله د دوی به هم پکې پیدا وي او زموږ به هم کې پیدا وي. الله تعالی حکمونو کې ټوله کامیابیه چې مونږ او تاسو په تبلیغ کې لاړ شو نو الله تعالی حکمونه به زده کړو نبي علیه السلام سنت طریقې به زده کړو په ژوند کې به عملي راولو نو دې سره چې کوم دی که نه الله تعالی د کامیابۍ وعده کړې مونږ او تاسو به کامیاب شو. ګورئ دا کوم دا تبلیغ والا چې راوتلي څلورو میاشتو کې کراچۍ نه لوړ راغلي دوی ته په حقیقت کې د آخرت سختو پته چې جهنم څومره سخت شی قیامت څومره سخته ورځ ده قبر څومره سخت دی پولیس راز څومره سخت دی دا سختۍ دوی په زړه کې څلورو میاشتو نه راوتلي. ګورئ اخرت چې کوم دی حقیقت کې زړه او مزغو نه وګڼئ. ګورئ حقیقت د اخرت اوله ورځ شته او اخره ورځ یې نشته دی چې اخرت ژوند په زړه کې وګڼئ یا په مزغو کې وګڼئ خپله به په دعوتي تبلیغ کې وځئ نو خالي په ورځ فضلالله جومات ته ټول راشئ سیروزې والا سرا بیشترې او هسپتال جومات ته به انشاءالله الرحمن تشکیل والسلام.